زما چې کوم دی خپل دی بطور امانت پولیس ته حواله کړی او زه نور څه نه یم خو ما د خپل امانت راکړي چې زما امانت څه شو خچرو ته چې کوم دی یو سړی په مسله څنګه دننه کېږي په ګیټ کې سنتري ولاړي او خبره د هر سړي دغه که چکن کوي د ده نه دا سره د پیستوله چې کوم دی سړی څنګه دننه لاړ پرون چې ما چغې وویلې چې زما خوراک سامان نه رادننه کېږي او تماشه رادننه کېږي نو ما د ډي سي پي وویل چې ته غلی شه زه ولې غلی شم زه به چغې نه وایم ما ته به رور مړ پروت یو زه به چغې وایم نه عدالت او پولیس چې کوم دی دا د دوی ریسپانسیبلیټي ده ذمواري ده دوی چې کوم دی دا وعده کړې ده چې موږ د عوامو د عزت او د مال چې کوم دی تحفظ ذموار یو د دې نه پس موږ چاله لاړ شو زموږ برخلاف پیشانه راغی او پایرنګي پې وکړو یو پایرنګي پې وکړو بس مه ونیوه چې مه ونیولو نو پولیس والا مو تښتېدله ګېټ کې چې دوه کسان ناست وو او هغه سپینو جامو کې پولیس والا په خپله باندې وتښتېد او ملزمان یې دغسې پرېښودل چې زما په رول باندې پرون کوم ګزار شوی داسې په دې ججانو باندې هم کیدی شي دا ججان به هم د دې پولیس د وجې به مري او ویشتلي کېږي به نو دوی بیا څوک تپوس کوي دا وکیلان به مري په عدالت کې دننه زما خو نوم دی صفدر علي او دا زما اعزاز علي نامه وه دې په جرم 302 په ده باندې چارسدہ تاڼه کې دعویداري وشوه او دې ما ولنټیرلی چې کوم دی بوته او سچو چارسدې ته مې حواله کړ د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا پولیس دله کسټډي اخیستې ده 2 ورځې دې په مقدمه کې انډاروګیټ کړی دی او دې بیا جوډیشل لاک اپ ته تللی دی میاشت پس چې کوم دی د ده د مقدمې ټریل شروع شو دی به عدالت ته ته چې ګواه به ونو بدري وکیل به د هغه سټیټمنټ د ګواه چې کوم دی په عدالت کې قلم بل شو او بیا به چې کوم دی راته په 24 تاریخ باندې چې د ده کومه پیشي وه نو 25 تاریخ باندې په 25 تاریخ باندې چې زما د دوی د اکبر علي خان په عدالت کې سیشن جج کې پیشي وه دې چې کوم دی د مردان جیل نه چې راوستی نو د قچیرو په حوالات کې بند کړی دی او بیا د پیشې لپاره چې کوم دی اکبر علي صاحب ته چې کوم دی پیش کړی دی کومه سپۍ چې پیش کوو نو هغه باورزین و په سپینو کپړو کې رول ریګولیشن دا دی چې کله چې یو اهم ملزم یو عدالت کې پیش کوي نو چې څوک یې پیش کوي به باورزي وي او د ده نه به باقاعده چې کوم دی سکیورټي والا یو کس مخکې بل به ترې وروسته وي که چېرې ملزمان د یو د دوه نه زیات نو بیا به سکیورټي هم زیاته وي دوی چې کوم دی په دغه شان پیش کړی دی زما دې دوی چې کوم دی په اولاد باندې چې کوم پولیس والا تعیناتو هغوی ته وایي چې ما له سکیورټي راکړه هغوی ورته بلکل انکاري شوي چې سکیورټي اوس زما چې کوم دی خپل دی بطور امانت پولیس ته حواله کړی او زه نور څه نه یم خو ما د خپل امانت راکړي چې زما امانت څه شو خچرو ته چې کوم دی یو سړی په مسله څنګه دننه کېږي په ګیټ کې سنتري ولاړي او خبره د هر سړي دغه که چکن کوي د ده نه دا سره د پیستوله چې کوم دی سړی څنګه دننه لاړ هلته د هغې نه علاوه هم سکیورټي نه وه چې ملزم پیش کوي ته به باورزي تا سره او باقاعده چې کوم دی ګارت وي او د دې خبرې چې کوم دی عدالت او پولیس چې کوم دی دا د دوی ریسپانسیبلیټي ده ذمواري ده دوی چې کوم دی دا وعده کړې ده چې موږ د عوامو د عزت او د مال چې کوم دی تحفظ ذموار یو د دې نه پس موږ چاله لاړ شو موږ د انتظامیې قدر وکړو رالل
موږ ته خبرو کو چې ستاسو دوی باندې دوادر موثقه ان شاء الله سبا به اعتراض راکړه ستاسو خپل سوچو کې پیښه ده کې چې کم از کم دا قوم هو مچت چاله دي تا تاڼې د څه لپاره جوړې دي پکار خو دوی چې موږ ته انصاف راکړي که نه په یو انصاف سره عدالت او دوی فیصله وکړي موږ خو یې غل کړو خیر ته کېنو تعلیم یافته هلکو چې په هغه باندې داویداري شوې د شپې شوې ده د شپې پیرنګ شوی دی دی خو با مسلم نو د خو د هغه ځای نه چې پیرنګ شوی دی تښتېدلی دی غریب زما سپندیار نوم دی او زه د پړانګ اوسېدونکی یم پرون چې کوم دی په 25 تاریخ باندې زما د رور تاریخ و په 302 کیس کې او چې زه د سهار لاړم نو ما د شیراز بکرۍ والې نه ما بکري مو واخېسته او کیکونه مې واخېستل چنچور مې واخېستل او یو جوړې نوې جامې وې چې زه عدالت ته دننه کېدم نو ما ته یې وي چې دا ته دننه مه راوړه دا بندي او دا ته چېرته بهر یې کېږه چې ما بهر کېښودل او زه ما ورته وویل چې که تاره خوراک سامان دی وویل چې دا بهر کېږه بند دي دلته کې چې ما بهر کېښودل او تقریبا څه د دننه عدالت کې بیا ما انتظار کو زمونږ ګویان هم پیښ شو پرون سره راغلل او سره رانغلل که نه پولیس والا شهادتیان او چې تقریبا څه داسې 12 بجې وې چې ضرور د هغه طرف ته لاړم د لاکب طرف ته نو ضرور سره ملاوېدم مې چې په دې دغه د روباسي زه ورسره ملاو شم دې خو ورسره راځم او زمونږ برخلاف چې کوم دین پرون ګڼ کسان راغلو چې زه لاړم نو دې زمانه مخکې چې زه لاړم نو تقریبا 8 کسان یو راوویستل او هغې سره 15 پولیس والا ورسره او چې بیا زما د رور او دې سره 3 کسان نور او یو ورسره پولیس والا په سپینو جامو کې ورسره نو ما ګیټ کې 2 پولیس والا ناست یو ولدار او یو سپی نو ما ورته وویل چې دې سره ما ورته وویل چې تاسو دې سره پولیس والا نورم را روان کې زموږ برخلاف زیات راغلي دي او لکه څه مسله جوړه نه شي نو دوی ما ته وویل چې موږ سره نور پولیس والا نشته په ډیوټۍ باندې دي بل ځای په ډیوټۍ دي او موږ د سره نشو تللی او دا عدالت دې کې ته مې دې کې سم نشته دی چې زه ورسره روان شوم او زما د ورور مخکې لکه مخکې سره لکه نور تاریخونو کې به دې لکه مخکې کړو او نور به شاته و دې پرون چې کوم دی دې شاته لکه روان کړو که نه زه ورسره روان وم او ګیر صاحب پیرم کتل چې عدالت کې موږ پیښ شو اکبر علي صاحب عدالت ته چې انتظارګاه ته ورسېدو نو دی بیا 2 پولیس والو ته په حواله کړه وردی والا ته نو موږ یې دننه کړو د زیرو شوه چې راووتو نو واپس یې بیا سپینو جامو ورته په حواله کړه چې ما ورته وویل چې هلکه داسې یو وردی والي پولیس والا روان شي دغسې خبره ده زموږ برخلاف راغلي ګڼ کسان دي او څه مسله جوړه نه شي نو دوی ما ته وویل چې موږ بځای اسم نشته تاریخ بدل شو اسم نشته دی چې بیا روان شو ما ګیر صاحب پیره کتل هېڅ څوک هم نو او ناګهانه کې په زموږ برخلاف پیشانه راغی او پایرنګي پې وکړو یو پایرنګي پې وکړو بس مه ونیوه چې مه ونیوه نو پولیس والا مو تښتېدله ګېټ کې چې 2 کسان ناست وو او هغه سپینو جامو کې پولیس والا په خپله باندې وتښتېد او ملزمان یې دغسې پرېښودل او د هلک نه ما لاسونه راچاپېره کړل هغه بیا په روډ باندې پایرنګ وکړو او هلک ما نیولو یو پولیس والا نه راته ما چغې ووهلې بیا جاوید خان تاڼېدار راغی او هغه زما د لاسه بیا تماچه هم واخېسته او پولیس والو ته یې اواز وکړو نو بیا ملزم ونیوه هغې نه پس چې کوم دی بیا ولې ما ویډیوګانې وکړې او هغه پولیس او شاید هغه سپایي او ولدار چې کوم دی بل پولیس والي له اواز ورکړ چې د هلک دا کوم هلک مړ دی د ده لاسه داتکړی پرانیځي او نوره مسله موږ ته جوړېږي نو بیا ولې بس ما ولې بیا زر ویډیوګانې مو وکړې چې دا ویډیوګانې لکه موږ سره پرتې ګیلې خو زموږ د حکومت وخت نه دي د ډي پي او نه ده د ډي آی جي نه ده آی جي نه ده وزیر اعلی نه نه ګورنر نه ده داسې د آرمي افسران دي هغې نه ده چې څوک ځان سره نسوار نشي دننه کولی د خوراک سامان دننه نشي وړی تاسو دونه په یو ګیټ باندې 15 پولیس والا ولاړ دي 6 پولیس والا ولاړ دي او د هغې باوجود څنګه تماچه دننه لاړه هغې سره خو زموږ داسې دښمني وه 2 دوستانو او چې کوم دی د شپې د سره تماچه وماچه هم نه وه پته نه چې دا کیس چا کړو خو ده باندې دعوه شوی وه او دوی بیا موږ په خپله باندې د سیډي تانې پولیس ته بیا موږ په حواله کړو دی چې څه شي موږ سره پولیسو کړي دي بغیر د پولیس نه دا شی کېږي نه پرون په هسپتال کې موږ چې کوم دی 3 غنټې موږ وکړي دو اف آی آر یې زموږ لکه زموږ د مطابق اف آی آر هغې نه شو لیکلی بیا انویسټیګیشن والا راغلل نو بیا یې زموږ هغه اف آی آر ولیکه موږ له ښه تسلي راکړله خو لکه تر دا اوسه پورې نه موږ له ډي سي پي راغلی نه سپي او نه ډي پي او راغلی چې بھائی ټیک ده ستاسو دښمني ده
خو لکه موږ په خپله باندې لیک پولیس له په حواله کړی امانت هم ورله ورکړی او په امانت کې اسا خیانت وکړو او د هغې په لاسو کې چې کوم دی زموږ ورور مړ شوی دی وفات شوی دی نو موږ به چا نه ګیله کوو چې بیلډ والے موږ سره داسې کوي نو موږ به بیا چا نه ګیله کوو که زه اوس ټوپک راوانم نو بیا به هر سړی وایي چې دا دهشتګرد دی صحیح سب انسپکټر چې کوم دی ډیوټي کوي نو ډي اس پي او ایس پي نشي کولی په قانون په ضابطه کې خو چې کوم دی 551 سیکشن ته وګوره لکه څنګه چې د تاڼې یو ایس ایچ او وي داسې ډي اس پي مې ایس ایچ او دی داسې ایس پي مې ایس ایچ او دی داسې ډي آی جي مې ایس ایچ او دی او داسې آی جي صاحب هم چې کوم دی ایس ایچ او دی کنی دوی د 551 سیکشن سی آر پي سی وګوري ته ولې د دفتر نه بار نو دی چې دی چې خپل ستا کوم ایریا بورډ ده چې هغه چک کړي خپله نفري چک کړي عدالتونه چک کړي چې یاره دلته نیب کوټ زما شته دی ډیپ سی پکې شته بس صرف دا ده چې ته وردي واچوه په دفتر کې کښېنې نه ستا را وردي خو دفتر د قوم د ګشت لپاره ده که ته په تحصیل کې او که په هر ځای کې نو خپل حدود چې کوم دی دا به چک کړي خو که هغه ورځ ده او که هغه شپه ده دا موږ سره افسرانو نه یې کړی خدای پاک دې عابدعلي صاحب په خپله به ګرځېده موږ به سره ډیوټۍ کړي دي صفت غیور صاحب په خپله به ګرځېده تاسو ولې یېرېږئ د سکیورټي انتظامات چې پرون واله چې تر مخکې پورې ډېر نازک صورتحال دی دغلته کې ډېر زیات دغلته غټ غټ خلک راځي غټ غټې دښمنۍ دي هم د دې د لاسه دغه ججان چې کوم ناست دي خلکو ته فیصله کوي نو دا ججان هم چې کوم دی دوی ته هم زما دا خواست دی چې دا خلک هم چې کوم دی نو تحفظ کې نه دي چې زما په رو باندې پرون کوم ګزار شوی داسې په دې ججانو باندې هم کیدی شي دا ججان به هم د دې پولیس د وجې به مري او ویشتلي کېږي به نو دی بیا څوک تپوس کوي دا وکیلان به مري په عدالت کې دننه هم د دې پولیس په وجه باندې راغلي دي سکیورټي کمزوره ده آیا دې تنهاګانې نه دي دې خو غټې غټې تنهاګانې دي جي د دې نه مخکې چې یو کیس شو نو هغه ته د وکیل جامې شولې وي او په کوټ کې ځان سره تماچه دننه کړې وه نو هغه کیس شوی و پرون چې ما چغې وویلې چې زما خوراک سامان نه رادننه کېږي او تماچه رادننه کېږي نو ما ته ډي اس پي وایي چې ته غلی شه زه ولې غلی شم زه به چغې نه وامه ما ته به رور مړ پروت یو زه به چغې وام نه انصاف خو به زه به چا نه غواړم د دې حکومت نه زه به عدالت نه غواړم انصاف خو دا کوم صورتحال چې روان دي نو دې کې مناسب نه چې ما ته به انصاف ملو شي های کورټ هم شته سپریم کورټ هم شته چیف جسټس هم شته چې هغې راشي چې معلومات وکړي چې ډي پي او نه وکړي ډي آی جي نه وکړي آی جي نه وکړي د دې سکیورټي انچارج د ډي اس پي نه وکړي چې ولې داسې شوي دي کیمرې دغلته لګېدلي دي د دې ټولو کیمرو ویډیوګانې روغ کړي شي او دا ریسیک کړي چې بی دا لیک په کوم طرف باندې راغلی او دا تماچه راوړې چا ده دا به موږ ته ښایي د جوډیشل انکوایري موږ مطالبه کوو چې انکوایري دې وشي شفاف